د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو معجزه دا هم د چې الله تبارک وتعالى نور واپس کړی دی. حدیث مبارک کې راځي، د دې حدیث راوی چې دنه اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ده. دا فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیبر ته نږدې یو ځای دی، د هغې نوم دی صحبه. وی په دغه مقام کې نبی علیه الصلاة والسلام د علی رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې سر ایښی او داسې ملاست. مقام صحبه کې نبی علیه السلام د علی رضی الله تعالی عنہ په دې غیږ کې سر ایښی او ملاست، په دې پتونې ولا سر ایښی و. خو صحابه کرامو مونځ کړی، خو علی رضی الله تعالی عنہ لا مونځ نه و کړی، مونځ یې لا نه و کړی. نو هغه دا غرض و چې نبی علیه السلام به پاسې زه به مونځ وکړم. په دې دوران کې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د وحي اثر شروع شو، د وحي په نبی علیه السلام شروع شو. چې وحي شروع شو علی رضی الله تعالی عنہ پاسېدی نه شو، ځکه په پتون باندې د نبی علیه السلام سر مبارک ایښودی دی. دلته د مونځ ټایم هم روان دی، حتی تر دې پورې چې د مازدیګر ټایم لاړ، ماښام شو، د علی رضی الله تعالی عنہ مازدیګر مونځ قضا شو. چې قضا شو د نبی علیه الصلاة والسلام نه چې کله وحي ختمه شو که نه، نو داسې سر یې روچت کو، وی راته ښکاري علي چې تا د مازدیګر مونځ نه دی کړی. علي راته ښکاري تا د مازدیګر مونځ نه دی کړی. د الله پاکه پیغمبره قضا شو رانه، په غیږ کې مې تاسو وایي، په تاسو وحي شروع شوله، تاسو ته مې ویلی نه شو، د مازدیګر مونځ رانه قضا شو. نبی علیه السلام داسې اسمان ته وکتل، وی الله علي خو ستا د رسول په خدمت کې لګیا و، الله علي خو ستا د رسول په خدمت کې لګیا و، الله مونځ دې نسې قضا شو، الله د انور خو پې واپس که که نه، چې دی د مازدیګر مونځ په ټایم باندې وکړي، د انور پې واپس که. حدیث مبارک کې راځي وایي الله تبارک وتعالی نور واپس کو. اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي داسې نور ولګېدو چې په غرونو باندې د نور شعاګانې رالي، د نور شغلې رالي، بیا رڼا شوله. نور تر هغې پورې ولاړو تر څو چې علي رضی الله تعالی عنه د مازدیګر مونځ نه و کړی. چې کله علي رضی الله تعالی عنہ د مازدیګر مونځ وکړو که نه، پس د هغې نه ماښام شو، د هغې نه پس ماښام شو. دا د نبي علیه الصلاة والسلام معجزه ده، او د علي رضی الله تعالی عنہ فضیلت هم دی. ګورئ ښه، د هغه صحابي دی چې د چا دپاره الله تبارک وتعالی نور واپس کړی دی، د هغه صحابي دی. نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه ده. یو د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه دا وه چې الله تبارک وتعالی نور ایثار کړی و، نور یې څه کړی و؟ ایثار کړی و، په ځای یې ودرولی و. حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مکې مشرکینو ته د معراج واقعه بیان کړه که نه، چې زه بیګانه شپه کې اسمانونو ته ختلی وم او په بیت المقدس کې مې تمامو پیغمبرانو له جمع م ورکړې ده، او بیا د هغې ځای نه اسمانونو ته تللی ما. نو مشرکین مکه ورته تپوس وکړو چې زه د بیت المقدس علامات راته بیان کړه، څو ستنې دي، څو دروازې دي. دا تپوسونه ګوره، دغه ضدي تپوسونه دي. څه دي؟ ضدي تپوسونه دي. زموږ د مسجد ته یو سړی راغی او دلته یې مونځ وکړو او بار ته نه ووتو، او ته ترې نه تپوس کوې په دې مسجد کې څوک کیړ کوي، معلوم یې به ورته وي. زه پکې ټول عمر یم، خو ما ته اوس تپوس وکړو، ما ته اوس هم پته نشته چې څوک کیړ کوي دي پکې. نو دغه ضدي تپوسونه دي. دوی ورته وایي چې ته مسجد بیت المقدس ته تللی، څو ستنې وي، څو دروازې وي، دا تپوسونه دې شروع کړو. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته مسجد دا بیت المقدس داسې مخامخ کړو، مخامخ تمامې پردې لرې شوې، بیت المقدس ورته بالکل مخامخ شو. نبی علیه السلام داسې کتل، پلانکی ستن، پلانکی دا دروازه، دا دروازه، مخې ته ورته وکتله، ویلي ورته. دا د نبی علیه السلام څه وه؟ معجزه وه. دوی ورته وایي ښه، زمونږ هغه کومه قافله چې شام ته تللې د تجارت په غرض باندې، شام ته تللې د تجارت قافله ده، هغه به کله واپس راځي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل د بوت په ورځ به واپس راځي، د شورو ورځ چې کومه ده، د بوت په ورځ به واپس راځي. وی ښه، د بوت ورځ راله، خلکو انتظار کو په مکه کې چې اوس به زموږ قافله را رسي. تر دې چې قافله راونه رسېده، نور پناه کېدو واله، نور پناه کېدو. په مکه کې خلکو یو لوی غوغا شروع کړه، خندنې شروع کړو، وایي دا و چې زه پیغمبر یم، او دا و چې ما ستاسو قافله لیدلې ده، او دی و چې د شورو په ورځ به راځي. کم دی ماښام راغی، قافله کم ده؟ نبی علیه السلام داسې اسمان ته وکتل، وی الله دا نور خو لږ ودروه، الله دا نور ودروه، ماښام مه راوله، الله چې قافله رارسي. حدیث مبارک کې راځي وایي دا نور په خپل ځای ایثار شو، دی ولاړو تر هغې پورې چې څو پورې قافله مکې ته رادننه شوې نه وه.
چې قافله مکې ته را دننه شو که نه نور خپل حرکت شروع کړو. دا هم د نبي علیه صلات وسلام څه وه؟ معجزه وه. په هر حال یو خبره درته زه بار بار کوم او هغه دا چې په دې خپل ایمان باندې ډېر شکر ایستل پکار دي، ډېر شکر ایستل پکار دي. د چا په قسمت کې چې الله تبارک وتعالی ایمان نه لیکلی که نه، هغه دا دومره غټې معجزې لیدلي، د هغې باوجود انکار کړی دی.